السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار تاسو ته د اورمر نیوز افیشل د طرف نه او زمونږه د اورمر بالا سټاپ چې کوم دی مین سټاپ د هغې نه تاسو ته مخاطب یو د حاجی حضرت علامه مولانا ګل بادشاه صاحب زوی قاری حاجی مقداد صاحب هغې دلته کې د سټاپ دغه مدرسې ته راطلب کړي وو. دلته کې زمونږ شاته چې کوم کباړي دی د دې کباړي نه د دې مدرسې دپاره د سیخ اخیستی وو. هغې کې چې کوم دی نو څه پیسې دوی ورکړي دي او د څه پیسو د ضرورت دپاره چې کوم دی مونږ نن دغه مدرسې ته راغلي وو. خو اول دغه کباړي چې کوم دی دوی سره لږ یو څو خبرې کوو تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم د څه دی وروره؟ سلمان. سلمان دا ګودام ستاسو خپل دی؟ هاو. والد صاحب دې در سره کار کوي؟ هاو. دلته کې د ګل بادشاه استاد مدرسه چې کومه ده دغه مدرسې دپاره تاسو نه سیخ اخیستی و؟ هاو موږ نه اخیستی و. څومره سیخ و؟ یاره سیخ و 1880 څو ټنه و؟ دا څه کم 2 ټنه راځي. څه کم 2 ټنه سیخ دی د څو روپو اخیستی و؟ دا یې اخیستی و 3,15,168. 3,15,168 روپو. په دې کې تاسو له درکړي څومره دي؟ دې کې راکړل د وصولي شوې ده بس 1,65,168 روپۍ یو پاتې دي ورپسې او دې کې 7,000 نور وصول کړي دي. ها په دې 3,15,168 روپو کې تاسو له 1 لک روپۍ درکړي دي او 1 لک یو راکړي او 5,000 نور دي او پسې 2,000 نور دي او 5,000 بیا نور دي. باقي پاتې دا دي 1,65,168. او دا په دې مدرسې باندې بقایا پاتې ده؟ مدرسې باندې بقایا. ښه جي ډېره مهرباني. صحیح. کباړي چې کوم و هغې سره هم مونږ خبرې اترې وکړې او قاري مقداد صاحب چې کوم دی هغې سره هم یو دوه خبرې کوو. مقداد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مقداد صاحب دا راته ووایه لکه دلته کې د دې مدرسې دپاره تاسو د دې کباړي نه سیخ اخیستی و په هغې کې چې کوم دی نو تاسو بیا څه پیسې ورکړي دي آیا هغه چې هر چا راستولي دي تاسو له او څه پیسې په هغې کې پاتې دي؟ په دغه اړه باندې مونږ راغلي وو نو د کباړي نه مونږ ټول معلومات لکه راواغېشتو سیخ هم پروت دی او تاسو راته پخپله هم لږ وضاحت وکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د دلشاد صاحب ډیره شکریا ادا کوم او د هغه د کیمرامین حمزه صاحب ډیره شکریا ادا کوم په دومره مصروفیاتو کې مونږ له وخت راکو او مونږ د تاسو ډیر شکرګزار یو. د دې نه مخکې تاسو راغلي وئ د مدرسې ته مو درۍ راوړي وي د درو ډیر اشد ضرورت او په هغې کې چې چا امداد کړی دی الله د هغه اجر ورکړي چا مالی جاني تعاون کړی دی قولي او خبره د سیخ ده. نو دا سیخ چې دی دا مونږ د اودسونو په دې ځای باندې لانټر اچوو برنډه جوړو نو هغې دپاره مو دا سیخ راوړی دی د کباړي ماما سره چې حاجي عبدالقیوم نوم یې دی هغه سره تاسو خبرې وکړي. دا سیخ هغه د چا نه په قرض کې راوړی او دا تې مونږ د مدرسې دپاره راواغېستو تقریبا چې 1,75,000 روپۍ هغه ته میلاو شوي دي. 3,36,000 روپو دا سیخ دی دا د هغه نه مونږ راغېستو نو د هغه غریب هم پیسو ته ډېر ضرورت او مجبور و ځکه چې هغه د چا نه په قرض کې راوړو بیا تې مونږ دلته په قرض راوړو نو هغه مونږ ته دا خبره وکړه چې داسې کار دی که تاسو ما له پیسې نه شئ برابرولی دا سیخ به زه په بل چا خرڅ کړم ځکه زما پیسو ته ډېر ضرورت دی دا سیخ ما له راکړي. نو ما ورته وویل چې خیر دی مونږ ته یو هفته وګوره. نو هغه ما ته په جواب کې ووایي چې یاره ته به مونږ له دا پیسې د کم ځای نه راپیدا کړې په یو هفتې کې. نو ما ورته چې الحمدلله یا مسلمانان ژوندي دي مسلمانی یا ختمه نه ده او مسلمانی شته دی الحمدلله. اوس هم د دین اسلام پیدایان موجود دي ځکه چې د یو انسان کور ته سیخ راشي نو هغه واپس نه اوچتېږي د پیسو د وجې هغه نه پاتېږي چې واپس یې یوسي. نو دا خو د الله کور دی د دې نه چې دا سیخ واپس وځي نو الله جل جلاله په دې څومره ناراضه کېږي او دا زموږ د ټولو دپاره ډېره داسې باعث شرم خبره ده چې د الله کور ته یو څیز راشي او هغه د پیسو نه پاتې کېږي ځکه چې مونږ که کور ځان له جوړو نو چاته مو سوال نه دی کړی کټ مو نه دی چولی او جومات دې باندې په زرګونو کسان چې شریک شو نو هغې کې بیا مونږ ته پرابلمونه پیدا کېږي او قسمه قسم مسلې راځي. نو
تاسو د اورمړ آفیشل په دې کیمره په دې شیشه باندې مونږه مخیر حضراتو ته دا خواست کوو چې چاله الله ډېر مال حال ورکړی دی نو هغوی نه زمونږ دا افیل دی چې کم دا قرض دی د کباړي ماما د هغه هم پیسو ته ضرورت دی چې په دې کې تعاون کړي د مدرسې سره ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم یا کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی که تاسو د الله د دین مدد وکړو نو الله به ستاسو مدد وکړي ویثبت اقدامکم او الله به تاسو په نورو قومونو باندې مضبوط کړي او ثابت قدمه کړي نو که مونږ د الله د دین مدد وکړو الله جل جلاله به زمونږ مدد وکړي. مقداد صاحب دا راته ووایه لکه ذمهداري خو په مونږ ټولو باندې جوړیږي یو حق دی د دې جومات په مونږ باندې او الله تعالی د طرف نه یو ازمایش دی دا کارونه نور پاتې کېږي نه خو ستاسو په نظر کې چاله پکار دی او د مرستې او دغه چې کوم دي حقدار چې کوم دي دا څوک دی جی؟ دلشاد صاحب تا ډېر ښکلی تپوس وکړو زه به تاسو ته ووایم چې ذمهواري مونږ ټولو له پکار ده او د دې سوچ مونږ ټولو له پکار دی ځکه چې دا دین یوازې د دلشاد نه دی دا یوازې د ګلباچه استاذ نه دی چې هغه به در په در ګرځي او په غرمو به ګرځي مدرسو دپاره به چاندې کوي حالانکې که ته دې مدارسو کې وګورې دې کې نه زما رور شته نه پکې زما د تره زوی شته دا ټول حالانکې د دې قوم بچي دي زمونږ رونه دي خو خبره ده چې دا دین زمونږ ټولو په شریکه دی دا د یو کس دین نه دی دا زمونږ مشترکه دین دی او که مونږ ته عزت میلاو دی د دې دین د برکته میلاو دی نو خبره دا ده چې دا د هر مسلمان ذمهداري ده یوازې د ګلباچه استاذ نه ده یوازې د دلشاد نه ده یوازې د بل قاري صاحب نه ده بل قاري صاحب نه ده دا دین زمونږ ټولو زمونږ په پښتنو معاشرې کې یو دا کمزوري به ورته ووایو چې مونږ دین چې دی دا مولا ته پرېښی دی چاندې به مولا کوي درسونه به مولا کوي او که په دین باندې سخته راغه نو میدان ته به مولا روزي خبره دا ده چې دا یوازې د مولا دین نه دی مونږ او تاسو له پکار دي ناظرینو ته م وایم چې د دې دین دپاره ملاو تړو او میدان ته روزو او ځکه چې دا دین داسې په اسانه نه دی راغلی قاري صاحب دا راته ووایه دلته کې تاسو سره تعداد څومره دی د مدرسه کې؟ الحمدلله دلته کې مونږ سره تعداد چې دی 72 دی اول سیوو خو چې کله افغانیان افغانستان ته لاړه نو په هغې وجې باندې کډې لاړې نو مونږ سره تعداد چې دی لږ کم شو او بلکې دلته آبادي هم کمه ده نو 72 طلبا دي او سحر کې چې دی دلته د درس نظامي درسونه کیږي مونږ سره په هغې کې چې دی 3 استادان دي د کتابونو والا هغې ته چې دی خپله تنخوا میلاویږي دکه شانتې زمونږ چې کومه د کلي مدرسه ده تاسو هغې کې معرکه کړې وه چې 1998 نه الحمدلله زمونږ والد صاحب زمونږ نیکانو چې دی په دې کلي کې خلکو ته چې ښودلی دی دین اسلام ورته ښودلی دی او الحمدلله په دې باندې مونږ ته فخر دی بچی به په دې باندې فخر کوي چې ما ته د پلار نه چې دی دومره جیدات پاتې دی دومره جیدات پاتې دی او مونږ په دې باندې فخر کوو چې الحمدلله مونږ ته د خپلو مشرانو نه داسې تربیت پاتې دی چې هغه د دین اسلام ښودنه ده. مقداد صاحب دا راته ووایه د سیخ کې 100 روپۍ پاتې دي جی؟ د سیخ کې تقریبا 1,76,000 پاتې دي په دې کې چې دی 1,75,000 مونږ ورکړي دي 1,00,000 چې دی عبدالرحمن جي راستولي دي د چلې والا او په دې کې 50,000 د عثمان جي صاحب زوی چې جانزیب جي نومې دی په دوبۍ کې هغه راستولي دي 25,000 چې دی ولی جي راستولي دي د تمیز جي رور راستولي دي او باقي قرض چې دی یا پاتې دی 75,000 چې دی میلو شوي دي کباړي ماما ته او 1,76,000 پاتې دي. کتونکو خبره به اوس دلته کې مونږ راټوله کړو همدغه یو مقصد دی چې د سړی انسان لکه د خپل ځان دپاره د خپل کور جوړولو دپاره د خپل دغه دپاره چې کوم دی ډېر محنت مشقت کوي او ډېره خواري کوي خو دغه چونکې د الله کور دی په دې کې د ماشومان بچي چې کوم دی مدرسې کې ناست دي او دوی دا سبقونه پکې وایي نو د دغې خاطره الله تعالی به تاسو ټولو له هم اجر درکوي او په دغه مدرسه کې دغه ماشومان وګورئ دا د چا بچي دي او د چا نوسي دي د دغه مدرسې د دې سیخ دا خبره ښه نه ده خو زه کومه خو دې مقداد کاري صاحب له دغه کباړي سوال جواب راستولی دی چې که تاسو دا پیسې مال نشئ راکولی نو چې زه دا سیخ اوچت کم او په بل چې خرڅ کم دا ډېره باعث شرم خبره ده هغوی له هم چا لالچ ورکړی دی چې دا سیخ ته دوی له په دومره باندې ورکولو مونږ به دنه په دومره اخیستی و د دغه لالچ په غرض باندې دوی ته هغوی سوال جواب کړی دی نو د دغه سیخ دا کمې پیسې چې پاتې دي که هغه زما د ورمړ بالا کلي خلک دي او که هغه د سعودي عرب د دوبۍ د بحرین د قطر د
ایشیا ملکونو کې چې کم زمونږ مسافرونه دي هغوی ته مونږ عجزانه خواست دغه کوو چې دغه د الله کور دپاره دی دغه سیخ زړی کړی دی اغیشتی دی څه پیسې چې چا راسولي دي هغوی له دې هم الله تعالی یو په سله نه یو په لکه د هغې اجر ورکړي خو دا باقیمن پیسې چې کمې پاتې دي د دغې دپاره مونږ یو درخواست تاسو ته پیش کړو خپل حصه په دغې کې واچوئ چې د مدرسې د دې سیخ دا قرض پیسې چې کمې دي دا مقداد صاحب د دې کباړي ته وسپاري. مقداد صاحب ستاسو نمبر څه دی جی؟ زما چې کوم نمبر باندې واتساپ دی هغه 0342 341 7829 0342 341 7829 دا زما د واتساپ نمبر دی. په دغه واتساپ نمبر باندې تاسو قاری مقداد صاحب سره یا ګل بادشاه استاد نمبر هر چا سره وي هغوی سره رابطه کولی شئ. په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکوي. په لیو الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.